وای امام احمد بن حمبل رحمت الله علیه وای هغه چې کوم دی نو کور کې کور ته راغی روټۍ ته چې څنګه لاس کو خپلې کور والا ته وای ښځې دا روټۍ ده ماله دې نه د حرامو بوی راځي. ښځه ورته وای امام صاحب رحمت الله علیه ته وای چې اوړم ته راوړي دي لرګیم ته راوړي دي چې څه کاله پینه ده دا خو ته په خپله راوړې صرف پخکړې ماله که زما لاس کې څه حرامي نو هغه ورته وایي ښه وایي ښه پوهېږم نه خو ما درته د حرامو بوی راځي. خاونده وایي ما ته رایاد شو صرف دې کې ما خلبیره ستا د زوی د کور نه راوړې ده او هغه ته پته وه چې د امام احمد بن حمبل رحمت الله علیه په بیت المال کې زوی نوکر و. وایي زما زوی به چېرته د بیت المال نه حرام اخیستي. وایي دا روټۍ زه نه خورم. وایي کله چې به فقیر راغی او روټۍ وغوښته دغه زمانه کې راغی فقیر دغه روټۍ د حرامو پرته وه چې شبهه پکې د حرامو پرته وه. وایي امام احمد بن حمبل رحمت الله علیه کور والا ته وایي وایي ښځې که فقیر هم راغی ورته وایه چې د هغه روټۍ ده چې امام احمد بن حمبل یې نه خوري چې کله به فقیر هم راغی وایي د الله په نامه خیر راکړې چې کله به خیر هم ورکو دا اواز به ورته کو چې دا روټۍ امام احمد بن حمبل نه ده خوړلې زما محترمو خبره کوم وایي هغه روټۍ بیا فقیرانو هم نه خوړه چې امام صاحب یې نه خوري مجان هغه پخواني خیرمارانو فقیرانو اوس خو چې درنه په لار کې پرتوګو نه باسي نو بیا دې ګورئ بیا دې پرېږدي نه وایي چې د الله په نام نوجوانان یې جینکې راوتې دي چې فتنه ده زبان الله دې معافي وکړي او خیر غواړي زما محترمو دا خیر نه دی دا فتنه ده. خبره دې پورې کوم امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه چې پته ولګېده چې دې روټۍ کې د حرامو شبهه ده زما محترمو هغې دریای دجله ورته ویل کېږي. بیا خبره کوم دریای دجلې ته هغه روټۍ وویشته تاریخ لیکي وایي علما کرام وایي چې امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه خپل عمر کې تر مرګه پورې د دریای دجله چې کوم د هغې مهیه نه خوړه. چاته تپوس که حضرت د دې مهیې ولې نه خورئ وایي دې ته ما مخکې د حرامو روټۍ اچولې وه زما محترمو الله تبارک وتعالی هغې کې دومره تقوا یې اچولې وایي ما دې ته حرامه ډوډۍ غورځولې وه او دا خو ګورئ دا خو مسله ده چې یو شی دی مثال په طور حلال او هغه څه حرام وخوري هغه په تا باندې حلال دی لکه مثال په طور مهیې دی هغه خو خامخا مردار یې خوري په ځای کې لیکن موږ دپاره حلال دی. لیکن د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه وایي دې ته ما حرامه ډوډۍ اچولې ده تر مرګه پورې د هغه دریاب مهیې نه خوړه زما محترمو الله دې موږ د حرامو نه وساتي.